بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورة آل عمران آيات نمبر 42 كلمة سبارة فضیلت مریم بی بی ذکر کی چې الله رب العزت غرواله ورکړو مریم بی بی ته. وإذ قالت الملائكة او کله چې وی ملائکو یعنی جبريل عليه الصلاة والسلام وی ملائکه جمع ده خو د عربو د قیدې په بنا باندې کله جمع په معنا د یو باندې مرضی. وإذ قالت الملائكة كل شيء ملائكم يعني جبريل عليه السلام يا مريم مريم إن الله اصطفاك يقين الله غرقريت وطهرك وتباك ساتلي دمس نارينونا واصطفاك وغروالي درقريت على نساء العالمين فزنانو د زمانه باندې فزنانو العالمين ستاسو د زمانه باندې. دې آیت کې استفاده مریم بیبي او دوکرته ذکر شو. اول استفاده مراد هغه چې مخکې 37 نمبر کې ذکر شوی پنځو طریقو سره غوړوالی د مریم بیبي ذکر شوی. یو دا چې فتقبلها ربها بقبول حسن، الله دا مقصد لپاره قبول کړو کوم مقصد لپاره چې غوښتل شوی. دویم غوړوالی دا غي دا چې الله دینی قرآنه کې دا غي تربیت او کوم بتهانباتن حسنا. دریم دا چې کفالت د زکریا علیه السلام کې الله راوستا پالنه او تربیت زکریا علیه السلام کو چې پیغمبرو مدام غوړوالی شو د مریم بیبي لپاره چې دغه تربیت یو پیغمبر او چې زکریا علیه السلام دی. وګوره دغه فیدم دغه وروته چې هغه مریم بیبي هغه الله ولیو ګرځولا او بزرګ یو ګرځولا نو دغه به موسمه رزق کول راته میوه براتله دا غوړوال مخکې ذکر شو. ان الله اصطفاک یقینا الله تغور کړی بدل کې دغه غوړوال مراد شو دغه طریقو سره چې مخکې ذکر کړو. وإذ قالت الملائكة كل شيء ملائكة يا مريم مريم إن الله اصطفاك يقين الله غرقريت وطهرك وباك ساتلت دمس نارينونا نارينونا بالكل باك ساتلي واصطفاك وغروالي درقريت تعالى نساء العالمين فزنانو دخلق باندي. دلك دوام استفانه مراد اغدا چې الله رب العزت دا نارینو بچو محفوظ ساتل او غوړوالی په دې باندې ورکړه. وګوره دا صفت په نورو زنانو کې نو ځکه نور زنانه هغې ته چې دین هغه نارینه رسیږي د هغې چې کله اولاد کېږي ماشومان کېږي نو خامخا نارینه او زنانه رسېدو د وجې نه کېږي. او مریم بیبي ته الله غوړوالی ورکړه بغیر د مس د نارینه نه الله رب العزت دې ته هغه اولاد ورکړی. نو دې صفت کې وسره نور زنانه شریک نشته. نو واصطفاک الله غوړوالی درکړی تا تعالی نساء العالمین فزنانو د خلقو باندې دا زمانه. یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. دې عجز او عبدیت دا مریم بی ذکر کی. یا مریم و مریم وقنوتی تابعداری کوا لربک د خپل رب واسجدي او سجدي كوا وركعي او ركوع كوا مع الراكعين سره ركوع كون قران. دغه اشاره ده چې سره د فضیلت او غروالینا مریم بیبي ته حکم لري چې د الله عبادت او بندگی وکړي د الله رب العزت تابعداري وکړي. اشاره وکړه چې انسان بزرګي مرتبه ته ورسیږي نو هغه ته عبادت معاف کیږي نه بلکې بیا عبادت او بندگی د الله کوي. یا مریم بیبي قنوتی تابعداری کوا لربک د خپل رب واسجد او سجده کوا ورکه رکوع کوا مع الراکعين سره رکوع کوونکو ورکعي مع الراکعين کې اشاره ده
چې ځان شمار د هغه خلکو نه چې هغوی مونځ ګزار دي د بېلمازه خلکو د شمېر نه ځان بچ ساته د هغه خلکو شمېر کې ځان راوله چې هغه مونځ ګزار دي ورکعي رکوع کوه مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک ذلك دا حالات چې ذکر شو د زکریا علیه السلام د یحیی علیه السلام د مریم بیبي د عیسی علیه السلام من انباء الغیب نو دا بعضې د خبرونو د غیبونه دي دا آیت دلیل دی پر رښتینوالي د نبي صلی الله علیه وسلم باندې چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم دا رښتونی نبی دی ولې ځکه دغه مخکې چې کوم حالات بیان شو نو په دغه وخت کې د الله نبی موجود نو او بیا هم دغه حالات بیانې نو پته ولګي دته د الله د طرف نه وحی راځي ذلک دا حالات چې بیان شو من انباء الغیب نو بعضې د خبرونو د غیبونه دي نوحیه چې وحی کوو موږ الیک تا ته وما كنت لديهم او ته نه وې حاضر ناظر د دوی سره اذ یلقون اقلامهم کله چې دوی غورځول خپل قلمونه وما كنت لديهم ښکاره دلیل دی د دې خبرې چې نبي صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې چې دغه چېرته حاضر ناظر نو لکه څرنګه چې د پیدایش نه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام چېرته حاضر ناظر نه دی څنګه چې د بریلیانو عقیده ده نبي علیه الصلاة والسلام چې دغه حاضر ناظر ګڼي نه عقیده د قرآن او سنت به دی چې نبي علیه الصلاة والسلام چېرته حاضر ناظر نه دی نبي علیه الصلاة والسلام غیب دان نه دی ولکه نبی علیه الصلاة والسلام په هر ځای کې حاضر ناظر شي نو بیا د هجرت خورو سمانه روزي نه چې نبی علیه السلام د مکې نه مدینې ته هجرت کړی دی نو دې خو هېڅ مطلب او معنا نه روزي ځکه چې حاضر دی نو په مکه کې هم حاضر نو مدینه کې هم حاضر نو هجرت ته ساجد و یا د معراج د واقع مرو سمانو مطلب نه روزي چې نبی علیه السلام اسمانونو ته برتلی دی نو چېرته حاضر ناظر د نبی اسمانونو ته د تلو معنا او مطلب څه شو دارنګې نور هم ډېر دلایل دي قرآن او سنت کې قرآن خپل بل ځای فرمایي وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم هم يمكرون د یوسف علیه السلام وروڼو چې کله هغه سازش جوړو هغې مشوره کوله خپل منځ کې او مکر یې کول هغه وخت ته حاضر ناظر نه وې نو دارنګې بل ځای سورې قصص کې وما كنت بجانب الغربي کله چې موسی علیه السلام ته کار د نبوت حواله کېده نو هغه ځای کې ته جانب غربي کې حاضر ناظر نه وې وما كنت بجانب الطور کله چې تور کې موسی علیه السلام ته کتاب حواله کېده هلته کې هغه جانب د تور کې ته حاضر ناظر او موجود نه وي نو دلته فرمایي وما كنت لديهم یلقون اقلامهم چونکې مریم بیبي دا د عمران صاحب د عمران صاحب بیبي دعا کړې وه او مریم بیبي د عمران صاحب هغه لور وه نو د دې وجې نه هغه عمران صاحب هغه چونکې د بیت المقدس امام او استاذ هم پاتې شو د خلکو شاګردانو کې هر شاګرد غوښتل چې دا خو زموږ استاذ او څه نه څه خدمت د استاذ په کار دی هر چا دا غوښتل چې د هغه د لورو تربیت هغه موږ وکړو هر کس دا غوښتل او چونکې ذکریا علیه السلام موجود دی او هغه پیغمبر دی او د هغه سره چونکې د مریم بیبي تروره ما په نکاح کې ناسته ده هغه وی چې تربیت په زو کم خو شاګردانو وی چې را موږ هم څه خدمت وکړ د ته خو سم پیغمبرې بس موږ یو خدمت د باره موږ خدمت وکړو نو دې دپاره الله رب العزت طریقه جوړه کړه چې دغه خلک هم خفه نه شي او تربیت کې دا ده ذکریا علیه السلام راشي نو طریقه یې ښودله چې خپل قلمونه چې تورات پې لیکې نو هغه وغورځوې دغه ته انجیل چې پې لیکې نو هغه وغورځوې دریاب ته نو هغه که چېرته د چا قلم په بله طرف باندې روان شو نو بس هغه به د دې تربیت کوي او چې چا قلمونه په لاندې طرف باندې وبېدل نو بس هغې به پاتې شي قلمونه یې واچول د ذکریا علیه السلام هغه قلم په بره باندې روان شو د خرق عادت د عادت نه خلاف کار معجزه د پیغمبر نو بس د هغه تربیت کې راغله وما كنت لديهم او نه ته حاضر د دوی سره یلقون کله چې دوی غورځول اقلام خپل قلمونه چې تورات یې پې لیکه ایهم یکفل مریم چې کوم به د دوی تربیت کوم یو به د دوی یکفل مریم تربیت کې د مریم بیبي وما كنت لديهم او ته نه وې د دوی سره حاضر یختصمون کله چې دوی بحث کوم په باره د پالنې د مریم بیبي کې اذ قالت الملائکة کله چې ملائکو یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه د دې ځای نه اوس
عبدیت او عجز د عیسی علیه السلام بیانېږي د هغې تذکره شروع کېږي چې عیسی علیه السلام عاجز او دارنګې د الله رب العزت بنده او د هغه د عبدیت او د بنده کېدو لپاره 15 نکات تقریبا ذکر کېږي دې آیت کې د هغې نه څه نکتې ذکر کېږي اذ قالت الملائکة کله چې ملائکو یا مریم ان الله یبشرک یقینا الله تا ته زیر درکوي بکلمة بکلمې سره منه د خپل طرفنا نو ګوره عیسی علیه السلام مراد دی د کلمې نه دلته نو عیسی علیه السلام هغه مبشر به شو یعنې هغه څوک چې هغه سره زیر ورکولی شي نو عیسی علیه السلام شو او چې د چا زیر ورکولی شي نو اله ني هغه خدای ني هغه د الله زوی ني نو عیسی علیه السلام هغه د الله زوی هم نه دی اله او خدای هم نه دی ان الله یبشرک یقینا الله زیر درکوي تا ته بکلمة بکلمې سره منه د خپل طرفنا نو د کلمې نه مراد عیسی علیه السلام هغه ته کلمه دی وجه نه ویل کېږي چې هغه کلمې د کون سره پیدا دی او یا دا چې د کلمې د توحید بیان به ډېر کو ا دې د وجه نه هغه ته کلمه ویل شو نو په دې کلمه کې مراد شو به عیسایانو باندې شو ګوره عیسی علیه السلام خو هغه چې په کلمې د کون باندې پیدا دی نو څنګه ودا تاسو خدای وایي څنګه ودا تاسو الہ وایي یا څنګه ودا تاسو د الله زوی وایي نو دا رنګ د الله د کلمې د توحید بیان کوونکو چې هغه په خپل د الله توحید ته خلق را بلل او دعوت ورکو نو څنګه هغه ته الہ او معبود وایي بکلمة منه بکلمې سره د الله طرفنا اسمه نوم دا المسیح مسیح دی عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبي وجيها مخورزي في الدنيا بدنيا كي والآخرة وآخرت كي ومن المقربين ودن ذكر شو خلقنا دي الله تعالى نوم دا مسيح دي نو مسيح دا سو علماء کو ذکر کی اصل کی مشیحہ دي دا عبرانی جبه تکی دي او مشیحہ په عبرانی جبه کې هغه چاته ویل کېږي چې هغه مبارک وي هغه ته برکت ورکړل شي الله به کې برکت چولې وي نو په دې مسیح ته کې بیا باغی باندې رد شو چې ګوره عیسی علیه السلام خو هغه چې هغه مبارک دی یعنی الله باغی کې برکت خېده والله ول برکت ورکړي چې چاته برکت ورکړي شي هغه خوريني ځکه برکت هغه د الله طرف نه ملو شو چې د الله طرف نه د برکت ملو شو نه په خپل څنګه باندې خدای شو ویلا شو یاده چې مسیح عیسی علیه السلام ته دی وجنه ویل کېږي چې په بیمار باندې الله سراخ نو بس هغه جوړ شو یا مسیح عیسی علیه السلام د دې وجنه ویل کېږي دا سیاحت نه دی چې په ځمکه باندې به ګرځي په ټوله ځمکه د الله د دین د پرچار لپاره او د هغې د دعوت لپاره به ګرځي ځکه ورته مسیح وایي دجال ته مسیح ویل کېږي خو دجال ته چې مسیح ویل کېږي د دې وجې نه چې هغه ممسوح العین دی دا یوه سترګې بلکل هغه امواره ده لکه د طبقي په شان د سټ په شان بلکل امواره او دا بله سترګې چې دی نو هغه د انګور د دانې په شان کې بقروتې نو کاڼه دی نو ځکه ورته مسیح ویل کېږي اسمه نوم د مسیح د عیسی علیه السلام لقب شو عیسی ابن مریم عیسی نوم شو ابن مریم زوی د مریم بیبي دی کنیت شو او ابن مریم کې اشاره شو چې ګوره د الله زوی نه دی د مریم بیبي زوی دی وجيها مخورز دی فی الدنیا په دنیا کې دنیا کې مخورزی دا چې الله پیغمبري ورکړی او چې پیغمبر وي نو خدای ني والآخرت په دنیا کې هم دې مخورز وي الله ول اوچته درجه ورکړي اوچته چې اوچته درجه ورکول شي او درجو ته محتاج نه خدای ني ومن المقربين او دې نزدېک شو نه دی الله تعالی او څوک چې الله ته نزدېکت غواړي نو هغه الہ خدای ني ويكلم الناس في المهد وكهلا لیکن نور حالات عیسی علیہ السلام ويكلم الناس خبر بکی د خلق سره في المهد الامور بغي کې نو پتو لګي د ګور امور بغي کې چت کړی دی نو خدای د چاغې ته ناراضي عیسی علیہ السلام الہ نه دی معبود نه دی وکهلا نو په پوخ عمر کې هم خبر کې د خلق سره پوخ عمر کې اشاره شو دی ته چې الله رب العزت په اسمانونو را کوزي او د پوخ عمر کې به دعوت د الله د دین چلی د دین اسلام د الله د توحید نو دا معجزه د عیسی علیه السلام شو او اشاره شو دی ته چې حالات به بدلیږي معصوم د مور غي کې ځوانه تور سره د 33 سال عمر دا اسمانونو توخه جوړ شو او اسمانونو نه چرآکو شنو بیا په پوخ عمر ترسيږي
دا سلویخت نبره دا عمر ته کهولت عمر ویل کېږي دا حالات چې بچا بدلیږي نو هغه خدای نه ومن الصالحین او دی ولا کامل نیکانو خلقونه پیغمبرانو نبی زکه کامل نیکان خلق هغه پیغمبرانی وإذ قالت الملائكة وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يقينا الله ورال ذكريتاتا وطهرك وتيباك ساتني دنارينونا واصطفاك وتاتي غرال ذكرين على نساء العالمين فزنانو دا زمان فزنانو دا خلق باندي استاد زماني يا مريم اقنتي لربك تابي ذلك ويقول رب واسجدي وسجدك وركي ركوك وامر راكين سرد ركوك ونكنا ذلك لا حالات بيان شو من انباء الغيب دا بعض خبرون دا غيب ندي نوحي وهيك ومغيليك تاتا وما كنت لديهم وتنوي دي سر حاضر دي القنا كلچ دي غرزو الاقلام خپل قلمنا ايهم كم يودي با يقفل مريم تربيت كده مريم بيبي وما كنت لديهم وتنوي دي سر حاضر يختصمون كلچ دي باس کو فبارنا بالن مريم بيبي كي إذ قالت الملائكة كلچ ملائكة يا مريم إن الله يبشرك يقينا الله زيد دركي تاتا بكلمة منه بكلمة سر خپل طرفنا اسمه نمنا المسيح مسيحي عيسى بن مريم عيسى عليه السلام زيد مريم بيبي وجيها مخورز بي في الدنيا فدنياك والآخرة وآخرتك ومن المقربين ودنزيك لشو خلق نبي الله ويكلم الناس وخبر بكي إذا خلق سرا في المهد غير دمورك وكل نبوخ مرك ومن الصالحين والكاملون كانوا خلق نبي مرګري کوشش کوي چې قرآن نه راغلي نو قرآن مخې ته یې ثواب هم کېږي بل دا چې ټکي باندې نظر ورځي نو معنا مطلب به هم سمجھ راځي الحمد لله رب العالمين والآخرة والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله مطول بان رحم كرم يا الله من القرآن والسنة سروا بيستوى يا الله من القرآن والسنة ذكر كون جوجل الله القرآن والسنة سلمين ومحبت زمان مظلوم الله القرآن والسنة قدر وأهمية زمان مظلوم الله القرآن زمان قد نجات وخلاص ذريعه الله كم مرغري دي لك وروا خباسي الله بعمرنا كي خير وبركة ورسول الله دا دار جهان خوشحالي نصیب الله دا قرآن زمان سفارش یا الله دا قرآن زمان سفارش الله موږ د قرآن خدمت کوونکو وګرځي الله موږ د قرآن خورونکو پرچار کوونکو یا الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کې الله موږ د ایمان د زوال وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين